2026 میلادي کال شروع کیږي او یو 2 ورځې پکې پاتې دي او 2026 میلادي کال او د هغې بیا لومړۍ میاشت د جنورۍ او د هغې بیا لومړۍ نیټه ده لومړۍ نیټه د جنورۍ. په دې هکله چې موږ سره کوم معلومات دي هغه دا دي چې په دې ورځ باندې به په پېښور کې خصوصا د افغان کډوالو پر ضد باندې یو ډېر لوی کریک ډاون شروع کیږي چې په هغې کې کاروباري خلک هم دي او په هغې کې هغه خلک هم دي چې د پاکستان په دستاویزاتو باندې ځان له سرکاري نوکرۍ کتلي دي. همدغه شان چې چا بوګس شناختي کارډونه جوړ کړي دي د هغوی ټول چانبین مکمل شو او اوس د جنورۍ په میاشت کې به تاسو وګورئ چې څومره لوی کریک ډاون کیږي. دا کریک ډاون به لومړی د پېښور د ښار نه شروع کیږي. په دې کې غټ غټ تجارتي مرکزونه دي، غټ غټ هغه تاجران دي پکې چې هغه افغان کډوال دي. البته په دې کې که څوک په ویزه باندې راغلي نو هغوی ته څه خطره نشته، خو چې کوم خلک په پاکستان کې دیره دي او هغه افغان کډوال دي او ویزه ورسره نشته او پاسپورټ ورسره نشته نو هغه ټول غیر قانوني حسابېږي. د جنورۍ د لومړۍ نیټې نه هغه ټول غیر قانوني حسابېږي. یو کارډ هم هغوی سره داسې نشته چې هغوی دا ووایي چې د دې کارډ په رڼا کې موږ افغان کډوال یو. ټول افغان کډوال غیر قانوني حسابېږي. او کوم خلکو چې دا خبره یو غب ګڼله چې د پاکستان ریاست په یو کریک ډاون شروع کوي نو هغوی ته بیا د جنورۍ په لومړۍ نیټه باندې پته ولګي چې دا کریک ډاون څومره سخت دی. په دې کې کیدای شي ډېر ډیپټي کمشنران چې کوم دي نو هغه هم د عطاب لاندې راشي، ځکه چې ډېر ډیپټي کمشنران په مختلفو ضلعو کې داسې دي چې هغوی دا خبره ګپ اخیستې ده نو هغوی ته هم کیدای شي په دې کې ډېر لوی مشکلات پېښ شي. داسې نوره چې کومې متعلقه ادارې دي چې په دې کې د بېغورۍ نه کار اخیستی دی نو هغوی پسې وفاقي ادارې اوس ګرځي او تحقیقات ورپسې کوي چې په هغې کې FIA ده، په هغې کې فیډرل کانسټیبلري ده، په هغې کې د پاکستان فوج دی، نورې مختلفې وفاقي ادارې دي پکې. نو د صوبایي حکومت هم په دې کې یو ناوړه کردار پاتې شوی دی. کیدای شي هغې ته هم د دې زور ورسي، خو کومه چې بیروکراسي ده او څوک چې د ریاست ملازم حسابېږي او هغوی د وفاقي حکومت سره په دې کې پوره ملګرتیا نه ده کړې نو د هغوی دپاره ډېرې سختې ورځې را روانې دي. او د 2026 میلادي کال د جنورۍ میاشت چې کومه ده دا یو فیصله کن میاشت ده. په دې کې به د پاکستان ریاست دا کوشش کوي چې د پاکستان نه ټول افغان کډوال وباسي. نو په دې هکله کریک ډاون شروع کېدو واله دی او زما په ټولو خلکو ته دا خواست دی چې په رضاکارانه توګه چې کوم خلک وځي نو به بلیک لیسټ نشي او هغوی بیا په ویزه باندې پاکستان ته راتلی شي.